ګرانو کتونکو د کوهاټ روډ باندې ګړی کمردین لاندې په پولیس موبایل باندې بم دماکه شوې ده. په دې بم دماکه کې سلور پولیس اهلکاران او سلور سیول کسان چې کوم دي هغه زخمیان شوي دي. د هغې چې کوم دي امدادي کاروایانې پولیس شروع کړي دي او زخمیان هسپتال ته وړي دي. دې حوالې سره چې کوم مکمل تفصیل دی هغه داسې دی چې د بالا ماڼۍ تاڼې پولیس موبایل دی هغه د کوهاټ روډ پل لاندې په گشت باندې او کله چې دی پل لاندې دغه سر ته رسېدلي دي د حیات آباد طرف نه چې راځي نو دې طرف ته چې کوم پل سر دی دغه ځای کې یو بم چې کوم دی هغه د سړک په غاړه باندې خوستی شوی هغه چې کله موبایل دغه تر رسېدلی دی نو دغه دوران دماکه شوې ده. په دې دماکه کې په دې پولیس موبایل کې یو ASI شاه فیصل کانسټیبل نور الله پکې او بل کانسټیبل چې کوم دی ضیاء پکې یو سجاد دا څلور کسان زخمیان دي او دین علاوه دغلته سیول کسان چې کوم دي هغه عمر حمزه جهانگیر ریان او ظاهر شاه دا څلور کسان چې کوم دي دا سیول دي دا زخمیان دي. کله چې اطلاع ملو شوه نو د ریسکیو 1122 او د ای دی ګاډي رو رسېدل هغې زخمیان فوري اوچت کړل او اسپتال ته یې یوړل. دې کې د یو پولیس والا چې کوم دی هغه حالت چې کوم دی هغه لږ سیریس دی. نور د پولیس وینا دا ده چې هغه د خطرې نه بهر دي. دماکه ډېره زیاته تیزه وه. د دې اواز چې کوم دی ډېر لرې لرې پورې خلکو واورېدو او چې څنګه د دماکې اطلاع ملو شوه پولیس افسران اهلکاران او سیول چې کوم خلک دي هغه موقع ته رسېدل او دا زخمیان یې روچت کل په گاډو کې واچول. دې حوالې سره د CCPO پېښور ډاکټر میا سعید وینا دا ده چې دا بم کم او دا ریموټ کنټرول په دې کې 1.5 کیلو او وزني دماغ خیز مواد چې کوم دی هغه استعمال شوي دي. وایي دا په یو دیسي ساخت د ټیم شانتي ډبې په هغې کې اخیستې شوی او څنګه چې ما تاسو ته ویلي وایي چې دې کې بال بیرنګ استعمال شوي او 1.5 کیلو بارودي مواد پکې. د پولیس محکمې چې کوم CTD ده هغې د دې دماکې FIR چې کوم دی هغه د نامعلومو کسانو خلاف درج کړی دی او په خوش علاقو کې پولیس سرچ اپریشن چې کوم دی هغه شروع کړی دی.